اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 1439 نمبر حدیث شریف دی 1451 نمبر وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث سیدنا زمون سردار حضرت جابر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی دے اللہ تعالی دی ترازی شي الله پاک دی د خپل ځان ناراضی کی زما استاو د ټول امت د طرفه دی الله پاک بهترینی بدلی ورکی عن النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث امت تر رسی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من قال سبحان الله وبحمده وی کم کس چې سبحان الله وبحمده وی وزلو وی پمینا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده تاسو کې چې چا ویل کنا نبی علیہ السلام فرمایي وی چې چا دا کلمه ویلا غرست له نخلة فی الجنة دلا اکرلی شي د پاره اولګولې شي نال شي یوا ونا د کجوري په جنت کې وخت عمل کې نه کمزې کې جنت کې او بر عمل کې نه پیراو ملک کې نه په جنت کې ځکه وخت عمل کم پاتې دی بر عمل کم پاتې دی او ایراو ملک کم سره او نور د ملکونو سنمونه دي میری او ملکونو ته نه دی مړه هر کلی کې د سارو د سرولو او دغه شان د فصلونو د کارولو پټیو ځای نه کناوي ته زمونږ د پښتانه ملک وای نو دا ونه به کم ځای کې کرلې کې جنت کې الته بیا خزان ناراضي اول ته چې تنا د کجوري میوه شو کو کنه نو بیا په غزه باندې بل میوه فوري تور باندې وشي لکه لا مقطوعه ولا ممنوعه قرآن مجید کې راغلي دی کې نه مکم نشته دی هغه باغونو هغه کجورو میوه کې او هغه به ختمي کې نقالو سر به صدا بهار سبحان الله او دی خو به ورته تم صدا بهار د دریو دیر شو چانټه ځوان به سبحان الله الله دې نصیب کی پس به ملاويږي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده دا مشران خدا ډیر وایي ښه ځکه بس دا مشران خو چې دي دا خو په مقدس مکه سړي وارنټي ورپسې جاری شوی دی خو کلګ یو کوسه کې ورله په بوتو ورلو بیا به صادر راخستو کېړه راچولو ته به نه بریدي باقی ژوند د ځوانانو پته نه لګي اور نیکه ژوند دی او کړواسه شي وفات شیا سینه چې ځوانان دوکا کې پرو نه دي چې خو لازوان مړ دا بډاګانو ته او نور بس پسمه خبره سره پويږي نو دا کلمات هر چاله ډیر ویل پکار دي د کجوري ونه قرآن شریف کې راغلي دي سورۃ ابراهیم کې الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه د مؤمن مثال الله پاک قرآن مجید کې د کجوري ونه سره ورکړي مبارک تان دي کتلی څنګه بیان کو الله پاک مثال د پاکي کلمې د پاک کلمه په شان د پاکي ونی دا سره بر اسمان کې دی او به خلان دی گرد و غبارم ورته ډیر نو ور رسیدي میوي تډیر او چاته دا پاکیزه د حدیث نه معلومه شوا چې جنت کې باغونه مشتا خدا غیز مکه ډیر لویا دا ادنا جنتی تبا د دې دنیا لس چند جنت ملاوي یو به خپل چند دی او لس چند به ور سره نور وی نو د دې دنیا یو لسمرا زمکو به ماړی شي چې د چازمکه خوخي یو لسمرا نو ځینې ځکه ګڼ باغونه دي او ځینې ځکه اوار میدان دی اوس په دغه اوار میدان کې چې څوک څومره ځان د باغ کرل غواړي نو باغ سره لګي سبحان الله وبحمده سبحان الله
وبحمده